د دې نه مخکې د عادیانو واقعه بیان شوه، اوس دې کې د سمودیانو واقعه بیانېږي. قوم سمود دا ډېر مضبوط قوم و او دوی د الله جل شانه د په آبادو کولو کې ورته الله تعالی مهارت ورکړي. علما فرمایي چې دوی کوم آبادي کړي دي نو ساينس اوسه پورې هغې ته نه دی رسېدلی، ځکه دا ساينس یو وخت کې چې کوم دی بالکل چې کوم دی عروج ته رسېدلی و، د دې چې کوم اعلی مقام دی هغې مقام ته رسېدلی و، خو چې کله قومونه الله ختم کړل نو د دې هغه ساينس ورسره هم ختم شو، ځکه هغې چې کوم د ګټانو نه آبادي کړي دي نو مورخین وایي چې دغه قسمه آبادي دا په دې زمانه کې څوک اوس هم نشي کولی چې په ټنونو منه ګټان دا چې کوم دی په ټنونو ګټان په سوونو ټنونه ګټان دی د یو بل د پاسه کړي. نو هغه زمانه کې هوکرینګ که نو دوی د آبادي څنګه کړي، نو دوی له الله تعالی په دغې آبادو کې مهارت ورکړی او د دې نه مخکې چونکې قوم عاد تېر شوی نو هغې باندې سیلی راغلی و، د سیلی باندې هلاک شوي وو. نو دوی وایي چې دوی په سیلی باندې هلاک شو نو دوی د ګټو نه یعنې غرونه یې تراشلي وو، په غرونو کې دننه کورونه جوړ کړي. نو دوی وایي که چېرته سیلی راځي په موږ باندې نو موږ په سیلی باندې نه هلاکېږو. نو دوی د الله تعالی چې کوم دی صالح علیه السلام راولېږو، هغه د الله تعالی عبادت طرف ته راوبلل او دی حضرت صالح علیه السلام ته قسم قسم تکلیفونه ورکړل، د هغه خبره یې ونه منله. آخره کې وشوه دا چې دی د خپل ځان د خلاصولو دپاره د صالح علیه السلام نه معجزه وغوښته او فرمایشي معجزه یې وغوښتله. او د الله تعالی سنت او قانون دا دی چې کله یو قوم دی فرمایشي معجزه وغواړي او الله تعالی د پیغمبر په لاس باندې د دغې قوم هغه فرمایشي معجزه هغه ښکاره کړي د پیغمبر په لاس باندې او د دې نه پس دا خلک ایمان رانه وړي، نو بیا د الله تعالی قانون دا چې په دې خلکو باندې عذاب راوړي. همدا وجه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مشرکین مکه د غرب باره کې دا معجزه وغوښتله، خو ته پیغمبر نو دا غرونه موږ ته سرو کا نو موږ به ستا پیغمبري ومنو. نو نبی علیه السلام الله تعالی ته سوال وکړو، نو جبریل علیه السلام راغی او جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته ووایي چې د الله پیغمبر الله تعالی فرمایي چې بالکل زه دې ته د غرونه چې کوم دی د سرو کومه دا معجزه به ستا په لاس باندې ظاهره کړم، غرونه به د سرو کړم. خو که چېرې د دې نه پس د مشرکین مکه ایمان رانه وړو نو الله وایي چې زما قانون بیا دا دی چې زه به فوراً بیا په دې باندې عذاب راولم. نو نبی علیه السلام ته خو مشرکین مکه معلوم وو، ځکه نبی علیه السلام به هغې کې لوی شوی وو، پته ورته چې زما دا قوم دا سرکشه قوم دی، نو که چېرې دوی ایمان رانه وړو دا ټول به هلاک شي. نبی علیه السلام بیا د هغې معجزې سوالونه وکړو. نو دکه رنګې صالح علیه السلام د دې دا معجزه طلب یې کړله چې ته خو پیغمبر یې، ستا پیغمبري موږ منو، خو په یو شرط باندې، خو ته چېرې پیغمبر یې نو د دې ګټې نه د دې غر نه موږ له اوښه پیدا کړي، الله ته به سوال وکړي، اوښه پیدا شي، بلار به اوښه پیدا کېږي او د هغې نه وروسته چې زموږ په مخ کې هغه بلار به اوښه لنګه شي نو موږ په تا باندې ایمان راوړو، موږ به ومنو چې واقعي ته پیغمبر. صالح علیه السلام یو ټیک ته الله تعالی ته چې کوم دی مونځ یې وکړو، د الله نه یې سوال وکړو چې الله تعالی زما دا قوم دا معجزه غواړي. الله وی ټیک پلانګي غر ته به راشي او دک هلته به دغه اوښه پیدا کېږي د غر نه. ټول قوم راجمع شو او د اوښې د پیدا کېدو چې الله تعالی کوم ګټو کوم غرې ورته خولي دي هلته کې لاړل. ټول خلک په تمه دي او ټول خلک ورته په بټو بټو باندې ګوري، ګټ اوچودو د هغې نه مضبوط او ښایسته چې کوم دی اوښه راووتله او دوی ورته کاتل اوښه بلار به وه، بلار به اوښه پیدا شوه د ګټ او د دې په مخ کې هغه اوښه لنګه شوله. بس کوم خبره ومنله ظاهري طور، خو صالح علیه السلام ورته ووایي چې داسې کار دی، ګورې دا اوښه چې کوم دی نه هذه ناقة الله، دا د الله تعالی اوښه ده، یعنې د الله په قدرت سره دا پیدا شوې ده، په عامو طریقو باندې اوښه نه ده پیدا شوې ده، الله په قدرت پیدا شوې ده، لہذا دې اوښې ته به تکلیف نه رسوئ او په کوم ورځ چې تاسو دې اوښې ته تکلیف ورسو بیا به در باندې فوراً د الله تعالی عذاب راځي. نو دا اوښه دا ډېره عجیب الخلقت اوښه وه، ډېره عجیبه پیدا وه، مطلب دا چې دا د دې نورو اوښو نه غټه وه، ډېره زیاته او ډېره زیاته ښایسته وه. نو چې کله به دا اوښه سرېدله نو چې نور څاروي به راتلل هغې به ورته کتل، دا نور څاروي به ترېدل، دا به تښتېدل. نو صالح علیه السلام ورله نمبر مقرر کړو چې یو ورځ به دا اوښه خوراک کوي په دې چراګاه کې به سریږي او یو ورځ به زه دا اوښه بیا په کور کې چې کوم دی تړم
نو په دویمه ورځ به ستاسو د کوم څاروي راځي هغه به په دې چراګاه کې سریږي د سارا کې به دا سریږي ځکه چې دا اوښه به سرېده نو ټول څاروي به وترېدل او به تښتېدل او چې کومې اوبه به وي هغه به ټولې دې وڅښلې نو دې نمبر مقرر کړو چې په یو ورځ به د صالح علیه السلام دا اوښه دا سریږي او دا به اوبه څکي د خلکو څاروي به کوري په دویمه ورځ باندې به بیا دا اوښه کوري او د خلکو څاروي به سریږي او د خلکو څاروي به اوبه څکي نو دې اوښې به چې خوراک وکړو اوبه به یې وڅکلې نو ټولې علاقې ته به دې پی پوره کول خو خلک تنګ شو او خلک نه په دغه کې دغه قوم کې یوه ښځه وه بدکاره هغه تنګ شو د هغې ډېر څاروي وو نو هغه ډېره زیاته تنګه شوله نو د دې چې کوم اشنایانو د هغې سره خبره وکړله چې زه به ستاسو مطالبه پوره کړم او تاسو داسې وکړه چې د صالح علیه السلام د اوښه قتل کړئ په دې کې یو کس قیدار نوم یې و هغه دا خبره واغستله چې زه به صالح علیه السلام قتلوم والعیاذ بالله دا اوښه به قتلوم خو ته زما مطالبه پوره کړه نو دا کس او د سره چې کوم نور ملګري وو دوی سره وړي چې لومبې صالح علیه السلام قتلو د هغې نه بس په اوښه قتلو خو بیا د دې په دې باندې دا مشوره رانله بلکې په دې باندې د دې ټولو سلا راله چې لومبې به دا اوښه قتل کړو د هغې نه وروسته به صالح علیه السلام قتل نو دوی راغونډ شو او د صالح علیه السلام د اوښه سرېدله دوی پسې لاړل او دې ښځې د دې لپاره د اوښه قتلوله چې زما څاروي یو ورځ پکوري یو ورځ سریږي نو چې دواړه ورځې زما څاروي سریږي چې دا پابندۍ دې ختم شي نو بس دا قیدار لړو او د دې اوښې دا خپې ووالې په توره باندې د اوښې سره چې کوم بچیو په منډه باندې لاړو د کوم ځای نه چې د اوښه راوتې په اکه ګټ کې واپس ننوت صالح علیه السلام د چې پته ولګېدله نو دې خلکو ته یې وویل چې داسې کار دی اوس په تاسو باندې عذاب راځي د الله تعالی اوس په تاسو باندې د الله تعالی عذاب راځي او د الله تعالی د عذاب به څنګه راځي په یو ورځ باندې به ستاسو مخونه دا زیړ شي په دویمه ورځ به ستاسو مخونه سره شي او په درېیمه ورځ به ستاسو مخونه تور شي او په څلورمه ورځ به تاسو باندې عذاب راځي دا مخکې ورته الله تعالی صالح علیه السلام علامې وښودلې د عذاب چې د عذاب دا علامه ده چې د خالی پر ورځ به دې عذاب راغلی و د جمعه زیارت شروع د شروع پر ورځ به ستاسو رنګونه دا زیړ شي او د زیارت پر ورځ به ستاسو رنګونه سره شي او د جمعې پر ورځ به ستاسو رنګونه تک تور شي او بیا د خالی پر ورځ به تاسو باندې عذاب راځي نو چې کله د شروع ورځ شوه د دې ټولو د رنګونه چې کوم دی زیړ شو دې ښه پوه شو چې موږ باندې عذاب راځي مشوره یې وکړه صالح علیه السلام درنه بچ نه شي بیا په دویمه ورځ باندې دې رنګونه دغه شو سره شو نو بیا هم دې توبه ونه باسله بلکې بیا دې مشوره وکړه صالح علیه السلام درنه بچ نه شي د جمعې په ورځ باندې دې رنګونه تور شو نو پکار دی چې بیا هم توبه ایستلې ځکه علامې د عذاب راغلي وي عذاب لا نه راغلی نو بیا هم دی الله تعالی د توبه ونه باسله صالح علیه السلام درنه بچ نه شي بیا د خالی په ورځ باندې جبریل علیه السلام په دې باندې چغه وواله او په خپلو کورونو کې قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي فاصبحوا فی دیارهم جاسمین د سار په وخت کې دي په خپلو کورونو کې داسې پړ مخې پراتو پړ مخې او بل ځای کې الله تعالی فرمایي دا داسې پراته وو لکه د کجورو دا تنې چې پرتې بس ټول چې کوم دی تباه او برباد شو او بلکې یو روایت کې چې په دې باندې الله تعالی زلزله هم راوستې نو چغه به هم والده او زلزله هم په دې قوم باندې راغلی تفسیر قرطبي فرمایي چې دا دواړه عذابونه شاید چې یو ځای شوي په دې باندې هم په جبریل علیه السلام چغه والي دغې نه بس په زلزله راغلي دواړه به یو ځای کېدي هم شي دا قوم الله تعالی په دې باندې چې کوم دی په دې باندې عذاب راوست ټول قوم ختم صرف صالح علیه السلام او د صالح علیه السلام چې کوم مخلص مؤمنانو ایمان په صحیح طریقې سره راوړي نو هغې الله تعالی بچ